دا ماشومان چې دي کنه دا مخې ته کېنوئ، دا خود د الله باغ ګلونه دي. تاسو ته پته شته د هر چا باغ په هغه کې ګلونه وي. حدیث شریف کې راځي الله باغ ګلونه چې دي دا ماشومانان دي، دا مخې ته کېنوئ. زمونږ ټول مقصد چې دی دا دی، دا زمونږ را روان نسل چې دی کنه دوی ته زمونږ عقیده وښایو کنه. ماشاءالله مشران خو په عقیدې دي کنه، مشران خو بې عقیدې نه دي، نوجوانان مو الحمدلله په عقیده. دا را روان نسل رانه خرابېږي سوشل میډیا په ذریعه سره. نو موږ ته پکار دی چې دوی ته محبت رسول ورته نه کو، دوی ته محبت رسول وښایو. نو هغه الحمدلله مولانا صاحب درته وویل زمونږ اهل سنت ادارې دي خپل بچیان هېڅ متې غواړئ ورته ته عالم جوړ شه. زه خپله خبر درته کوم ټیم اوږدېږي. ما چې لسم پاس کړو یو دنیا شیطان ومه قرآن ومه او ما آرمی کې یو ځل په ایرفورس کې یو ځل په آرمی کې زه سلیکټ شوم. بس په آرمی کې مې میډیکل پاته و، لسم مې پاس کړو په مخ مې ګیره هم نه ورغلی. پلار مې خبر شو، والد صاحب مو الله دې وبخي در سره د ستاسو والدینو هغه په کراچۍ کې و. نو ما ته وی بچیا ته ما ته دنیا مه ګټه، ما ته روپۍ مه ګټه، دنیا والا به کېږي. زه هغه ورځ غواړم چې ته په منبر ناست او قال الله او قال رسول الحمدلله علم مو وکړلو، مور او پلار په خپلو سترګو ولیدو. تاسو ته هم زه دا خواست کوم زندگی هر سړی تیرې کوي. الله فرمایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر دي هغه خلک چې علم لري، برابر دي هغه خلک چې علم نه لري؟ استفهام انکاري دي، نه دي برابر. ګوره زه دا مدین نه مراغوښتی، زه په بیسیکلي د ډي خان د لکي مروت یم، خو د دې علم برکت چې په دې علاقه کې اوسم کنه. او هر سړی راته پاسي، څوک لاس ښکلی، څوک څنګه خدمت، څوک څنګه څه دپاره. مولانا صاحب دا خبره وکړه دا علم برکت دی، د محبوب د غلامۍ برکت دی. الحمدلله زمونږ په مدارسو کې زمونږ په جامعاتو کې د محبوب مینه ورسکلی کېږي. نو تاسو دا غواړئ چې ما عقیده صحیح ده، زما د اولاد عقیده صحیح شي. نو خدا را زه تاسو ته خواست کوم خپل بچیان چې دي زمونږ اهل سنت ادارو ته په بحرین کې شته، مدین کې مونږ سره داخلوي، رفیع الله صاحب په مدرسه کې. دین علاوه جامعة المدینه د زمونږ په بحرین کې نو وظیفې په باندې غونډوي، بلکې هر شیز د پاره خادم ورته نیولی دی. ورته بچا دلته پکې پروت اوسه، بس ته ډوډۍ خوره سبق مو خو دلته پروت اوسه، څه خو به حاصل کې کنه.